تبع ما أغنى عنه وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. سورة لهب د قرآن کریم یوسلی ولسم سورت دی. د دین مخکی تاسو ته یوسل لس سورتونه داغی ترجمه او داغی تفسیر شوی دی. الله دی هغه زمونږ او ستاسو دپاره د نجات ذریعه په ورځ د قیامت وګرځوي او په خپل دربار کې دی الله قبول او منظور کړي. دا یو سلا یولسم دی او د دینه مخکې رسول الله باندې 15 سورتونه نازل شوي او دا شپږم نمبر سورت رالی مکه مکرمه کی. د قرآن کریم د هر یو سورت ځان له یو خصوصیتی او زمانګه مشایخ مشران داغی ترتیبه دای داسی ذکر کئی چې دا قرآن کریم دسی دا عام خلق خبری ندی بلکې دا قرآن کریم دا الله کلام دی او د دې د یو بل آیات سره تعلق سورة النصر کی الله پیغمبر تا زیر ورکو د فتح د پاره چې پیغمبره نصرت الهی برازی او فتح او غلبه برازی خلق و بیا په دین کې ډلې داخلي مختلفی طریقې دي. کله الله مؤمنان په دشمنانو باندې غالب کی، کله کافر خپل وطن پریدیا مسلمانان ته ناغه وطن والی، کله د مسلمانانو نا وطن نیولې او بیته ته مسلمانان آزاد کی، او کله داسې وی چې الله بغیر د جنگ جګړې نه دشمن باندې سمرزونه ولګي او تباہی کی. نو دا د فتح نامونی دي. نو مخکې الله وتعالى فتح له درکوما نو فتح بیا داراله چې الله د پیغمبره دشمن هلاک کو. ابو لهب د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترو خود دین خلاف او ډیر زیات سخت. طارق المحاربی رضی الله تعالی عنہ فرمای وای زوړو کې ما بازار ته تلو د پلار سره او د بازار په چو کې غرمه وا یو سړی ولاړو هغه خلکو ته د کلمې دعوت ورکاو او بعض خلکو با په خاورې ورچلی او چا با په ګټو باندې وشتلو او شاته یو نور چې دا یو محمد رسول الله دی صلی الله علیه وسلم او دا بلا د تر دی ابو لهب دا وای چې د خبرې ما معنا او په کانو باندې ولي الزام په نه لګي وای دا شاعر دی ساحر دی د پلار او د نیکه د دین نه مړای
الله رب العزت آیات را ولېږو تبت یدا ابي لهب وتب. ابو لهب لاسونه دې تباه او برباد شه چې تا پیغمبر او د داعی د توحید په ګټو باندې ولي. قرآن کریم دا د دې لپاره نه دی چې یاره زمونږ خلک ته د قیسو کتاب جوړ کړي. دا خلک اندې وایي چې داسې قیسې دي. نه لکه مسله دا ده چې کله کله به د باندې ګوره سخت راځي او د دې سختو مختلفې طریقې دي. کله به دا تکالیف د پردو د لاسه نو پیغمبران پردو خلکم نه دي پرېښي. لوط علیه السلام قوم منع کو د ګناه کولو نه. هغه ویل یا لوط ویل کو منع نشولي. نو ګوره دا خلک په ګټو باندې بدي ولو. نو لوط علیه السلام ته وایي یا دې په ګټو ولو او یا دې شړو د علاقې او د ملک نه دې وباسو. نو د پردو نه ورته تکالیف راله. صرف یې دوه نوڼه وي او یو لوط علیه السلام و. نو هغه مجبوره کو او لاړې خوار هجرت یې وکړو ایسته شام ته لاړې یا عراق ته لاړې. نو ګوره دې کې عبرت دی دې خبرې لره چې داعی د قرآن او د الله دپاره بیان کې نو دې مسلو ته به پکې غاړه نیسیه چې کله کله به د باندې سخت راځي خو د پردو نه به. موسی علیه السلام فرعون د علاقې نه ویستو 10 کاله هجرت وکړو. مدین کې شعیب علیه السلام او د هغې کې 10 کاله تیر کړل. د هغې ګډې او بزې به یې سره ولي. نو کله کله به سخته د باچاهانو نه راځي. د ملک خلق صاحب اقتدار به کله علما نه پریدي. قرآن به د باندې بندوي، مدارس به د نه بندوي، مرګرو ته به له نقصانات رسي. نو کله به د حکومتونو هم دا مسئلې راځي. دا تا ته قرآن وی ګوره چې دې ته به غاړه نیسي. دا په مخکانو انبیاو باندې راغلي. بله کله کله به د باندې دا سخته د خپلوانو نه راځي. یوسف علیه السلام رونو کوی ته گزار کو، بیا او ته پټ ناسو خرڅې کو او بیا دانګیا رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه ملګری د خپل ترونو نه او د خپل خپلوانو نه په عذابو. دا ابو لهب څه پردی سړی، دا هغه سړی دی چې دا د پیغمبره په خوشحالۍ باندې وینځ آزاده کړې وه. رسول الله چې کله پیدا شو نو ابو لهب وینځه وه، ثویبه نوم یې و. دا عبدالله چې و دا د ده ورور و، دا ابو لهب نو د ده اولاد نه و. نو چې کله محمد رسول الله پیدا شلو نو دله زیری راوړه دی زنانه وینځه وه. نو هغه د په خوشحالۍ کې آزاده کړه. اوس چې دا بریلیان عید میلاد النبی مناوی 12 ربیع الاول، نو دا د ابو لهب سنت را ژوندي کوي. ښه دا ابو لهب دا کار کړی و، عید میلاد النبی هغه مناو کړی و. د صحابو کې او په تاریخ کتابونو کې د دې څه ثبوت نشته. ستا به د پیغمبر سره څه مینه خو د صحابه وه، آی به خپل ځانونه قربان کړي، زنانې خپلې پریښي، بچي پریښي دي، خپل پلرونه پریښي، وطن یې پریښی دی، خو پیغمبر یې چاله نقصان له ورکړی نه دی.
نو ابو لهب د پیغمبر ترم دی د پیغمبر په پیدایش باندې خوشحالیم کړي دا خدا باوجود ایمان پکې نشتا الله و تخیری کړي دي په قرآن کې دا واحد سورت دی دا یو چې بده کې د رحم ټکی نشتا ټول د غضب نه ډک دی نور په قرآن کریم کې چې سورت یا نو یا به پکې خامخا د رحمت صراحتن ذکری یا به پکې اشارتن ذکری یا به پکې ضمنن ذکری خو په دې کې څه دی دا نشتا دا ولی دا د یو عظیم مسئله خلاف وو ا مسئله څه ده ا مسئله توحید وا د پیغمبر د چا سره په پټی باندې او په پوله لانجه نه وا مسلم دا قیوه وا دی به دا خبره کولا ویل اجعل الالهة الها واحدا دا پیغمبر راغلی دی وی د ډیرو خدایانو نه یو خدای جوړی ویل دا خو ډیر شی خدایان دي سردردی لزان لدیا تبگی لزان لدیا اولاد لزان لدیا داغی خدا عقیده وا صحابی وی منگ و پلار روانو خوڑ تا بلاڑو مئینا گٹا با واغا بم راواغستلا اب هم جب توا چلا داغی عبادت بم کاو بل مازیگر بلاڑو خوڑ لا چکر لا داغی نبا ملگا خکولا بیمین دلا نو آغا بم راواغستا بل بم گزار کلا دا لحاو پتا نلگید یو صحابی را لی رسول اللہ توی وی د څومره لحاو عبادت بم کاو او توی وی سابا یو ذکر آجیا ستتون د شپاگو خدایان عبادت بم کاو خمستون فی الارضی و واحد فی السما شپاگ با پزمکا باندیو یو با پاسمان کیو نو دا اللہ نبی ہوتا ویا کم یو نبام دیر تاما لرالا تم بام دا کم ندیر لرالا چه دوا دلا قبلی وی پی سما آغازاتا چه با اسمان کی دی انا بام تاما دیر وا نو دا دی عجیبا نظریه و عقیده وا نو دا اللہ نبی چه مسئلہ اکڑلا نابو لحب خلاف اکو اشاره دی خبر تدا چه گور دین دا اللہ دا پکنو نو که د پیغمبر اترولینی ور اخلاصه دی نشتا نومی عبدالعزا دی عبدالعزا او مشهور دی پا ابو لحب باندی ابوه پا عربی که پلار تاوی او لحب دور لمبو تاوی د خیس نباوتا خلق ابو لحب واوی پلار د لمبو دی خود دین دا اللہ نو پا خیس بانی کار نکیگی نا لا وی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم یو روایت کی راضی دا اللہ نبی وی ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولا انصابکم اللہ گورا نگوریا ساس شکلونو تا نستاسو نسبونو تا او نستاسو مالونو تا ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم الله دې زړه ته ګوري عمل ته دې ګوري چې اخلاص پکشته ده کونه نسبونو باندې کار نه کیږي فاطمه ته وی رسول الله و یا فاطمه ګور داته مون لري چې زالو را د محمد رسول الله ما ولیا وی ګور عبادت به په کار راځي خپل عمل نا ابو لهب عبدالعزا نومو ولی الله دلتا ذکر کو وجد آوا چه بدی نوم بانی چانه پی جاندلو با عبدالعزا مشهور پسا بانی پا ابو لهب باندیو دبا درنا او رضی پسا پی دانا را وخطلا اللہ مردار کو مرش اولاد اوچا نخخاو مالون اللہ ورکڑیو جیدادونا د مکه په ملکانو کې صاحبو بیا چې جوشو بيونه وکول نو بچو یا خلکو بچو ته پیغور وکړو نو د کلی او سړی رااله په پخه کې ولا پړې واچاو
او خلکو ته اوس را سره کاږئ دی ناو ته بس یو کندیل تیراغ کو کلي خلک یې وله راوسته د بره پې د ګټو بمباري وکړئ سې پکې پټ کړو نو چا به ویل چې هلکه دا خو د مکې ملک و نو جیداد یې په کار رانلی چا به ویل دا خو صاحب الاولاد او ډېر زامن یو نو په کار رانل الله وی نه تبت یدا ابي لهب وتب تبا دي شي دواړه لاسونه د ابولهب وتب او تبا شلو ما اغنى عنه ماله وما کسب پیدا ورنکړه الله وی دته مال دده وما کسب او نه اولاد دده ګوره ګوره دین د الله نشته دی روپۍ کار نه کوي الا انما اموالکم و اولادکم فتنه یو مقام باندې الله وی ګوره دا ستاسو مالونه او دا ستاسو بچي دا فتنه ده یو روایت کې راځي د الله نبی وی د قیامت په ورځ به یو سړي له عملنامه ورکي تشه توره به دا به الله ته وایي یا الله زما حجونه زما منځونه دې څه کړله زما اسکار زما تلاوتونه زما تبلیغونه دا څه شولو دا خو تشه ما خو شل دېرش کاله تبلیغ کړی دی ما د قرآن تلاوت کړی اسکار الله به ویا تا د ځان نه وروسته داسې ناکاره بچي زیږولیو چې هغه پتا پسې هغه عمل کړی دی چې ستا تمام منځونه روجې تلاوتونه هغو خوړلي ولې دې د وجې نه زاد المسیر کې علامه ابن جوزي نقل کړي وی دا بچی بد عمله دا د خپل پلرونو او د میندو د اعمالو چیمجي دی چې د اولاد تربیت دی ونه کو ګوره نو هغه حشر به د الله کیا چې د ابولهب سې وکړو اولاد په کار باندې نه راځي دی له دروغ او رښتیا مه ووه عمل د الله دپاره وکړه پیسه ابوذر غفاري به سحر به خوراک وکړو ماښام لبنه وه او نظریه عقیده دعوا وی کو څوک د ماښام نه د سهاره پورې مال جمع کوي دا جهنمي دی او دله به الله ورکولی ساتلو وي د الله نبی یو ورځ مونځ وکړو سهار ماخوستن او فوراً د جومات نه راووتلو صحابه ورته وی کښېنئ چې راووتلو روپۍ ورسره وې راوړې یو څو درهمه وی دا ځکه زر لاړمه چې دا پیسې چرته زما څه شپه تېره نه کړي نو ویل الله به راته وایي چې پیغمبره په دې مال دې څه کول ته خو الله وایي ما مستغني کړی د دې نه نو ګوره الله وایي وما من دابة الا علی الله رزقها الله ویا یو زنده سرم نشتا الله وی مای زمواری غسه دا دروزه یا زول ورکوم منګای نه مېریګه ښا چرڅ ګران شوی دی چرته دی وریدلی دی چې څوک دولګي مرش خټول چمري نو نادان شهید دی ډوډۍ ډیره کړي معده ولې خراب شي خوراکونه ډیر شوګر او بلډ پريشر یې ولې دی خوراکونه ډیر دي سہولیات ډیر دي پخوانو خلکو به زمینداری کولې خدمات به کاو هیڅ بیماری بنه اوس ورته خوراکونه ډیر دي چې د کوره روزي ګاړی ولاړي چې د دوکان نه راځي ګاړی ولاړي چې اودسمات یې له لږ لرې ځي یا موټرسایکل له ځان سبی نو او زنانه مخکې به خدمتونه کول اوس خو د 10 بجو په خوب رادت شوي دي راپاڅي چرته 10 بجې باندې یک زنانه راپاڅي بیا د 12 بجو پورې هغوی میک اپ کوي بیا د 12 بجو نه وروسته د انات کلي بازار ته ځي بیا ګنټه دوی په انات کلي بازار په مارکیټونو کې هلته هم خامخا هوټلو کې روش موش کباب ووایي راغلی یا د ځان سره څوک الګ د ځان سره وګوري او یاره خور مې راوستې د روش وله وراوړه حیا خو لاړه که نه پښتو خو تلې ده د منځه اسلام یې څه کې چې پښتو یې پسې وخوړه هغه د منځه لاړه سات کېږي دین ډېرېږي
مساجد هم ډیر شو، مدرسې هم ډیرې شي، مولان خو کنټرول رانه لګوره، خبره به کنټرول روانه ده. الله دې خیر کې چې د اسلام نه رسم جوړ نکو. او دا د الله د نبی حدیث دی چې قیامت ته نږدې به زما امت د اسلام ناسې رواج جوړ کی، د قرآن نه باسې رواج جوړ کی. قرآن زما استانه ژوند غواړي، ژوند به ورکې، زندگی به ورکې. منځونو باندې خلاصېدل نشته. که په منځ خلاصېدل عبدالله بن ابی بن سلول د رسول الله سره منځونه کول. په حجونو خلاصېدل نشته. که په حج خلاصېدل عبدالله بن ابی بن سلول الله سجه کړي. نګیا کور زمزم پسکلو خلاصېدل ابو جهل په وبم وساخ کړي، هغه په وړه مخکل په دغه وبو زمزم باندې به لامبلم په دا کوی کې ټوله ورځ باو. مغیره او شیبه با حجونه کول، حجر اسود به هم خولاو، سعی د صفا او د مروه به هم کوله، مقام ابراهیم کې به هم ولاړو، او په دې عام جامو کې به طواف نه کول، دا ګناهګاری دي. په لغړه به طواف کاو، ویل دا ګناهګاری جامې دي، او ول د سینې چې په حرامو کې مبتلا یو، نو ول ورکه غدا جامې به استوي. نو ګوره ناراضی اڅا په کار باندې، اولاد دې ناراضی، مال دې په کار باندې ناراضی. نو کوشش کوا دا مالونه دا وساجي لګوا، د الله په دین یې ولګوا، په جمعات یې ولګوا، په مدرسه باندې ولګوا. اوس ګوره کنه په علاقه کې په کلی کې شفیع الله مولانا دې بد نه غني، زما خپل یو نظریه ده. ما مدرسه جوړه کړې ده 12 کاله وش، خو الحمدلله تر اوسه پورې ما د مدرسې نه پیټشتونه می چاندا کړي، او زه د چاندې د څه خلاف ملګر سود څه خلاف د څه پیرات کوم. ولی بنیادی وجه ده زمانګه پډا کیا کورولپتینا ایرپتیان زمانګر چا پیرتا ودی، خلک وای په دې کلی کې کورولپتیانی، زمنګ دا ایرپتیان دي. هغه یا بهر په دې دیوالونو پسې 80 روپۍ شیندلی، یو دیرې لاړما یو بوټي راوړ په 15,000 روپۍ یو بوټي راوړ، دومره بوټي وېدا مې راوړ. یو ګملې ولا په 15,000 روپۍ جوړه کړې و. نو خو چې دای نه خوخی چې زما جمعه د خنای او زما مدرسه د خانای، نو پتان درې ولید ابو جهل د جهنم لذي خدا دې مسزي کنه دلی ونیزوی. د الله د نبی نه افضل سړیشتا، د ابوبکر نه بغوره څوکي، د عمر او د عثمان او د علی نه. چې باران به وشو نو په خاطو کې به سجده کې خودله، پتان دی پسې به خاطی وي. د جمعات نه دا خو تلا چار دیوالی تا ودا، هغه به د جمعات نه چار دیوالی نه و، د غنو انګړ به ته تاو کلیو. نو وې سپی به پکې د ساده شپې ګرځیدلی، او بیا به صحابه په خاورې په قاپونو ولا اړولې بندول به. خدای نه وکړي د کلی زینت دا د جمعات دی. جمعات چې ډولی او مدرسه ډولی و په علاقه کې عالم خو، نو په دې باندې کله یادېږي، په جمعات باندې مولا نه یادېږي. ګوره دا وې د پلانی کلی مولا دی، کله د باندې یادېږي، دا د پلانی کلی جمعات دی وای، دا د باندې یادېږي. په پلانی کلی کې وای دا مدرسه ده. نو زوامه زمونږ د مولان د لیونی زامن دي، ځان له د وچه کار کته دي. خپل کار کوا چې ستا په کار کې اخلاص هو، دا ټول دنیا د خلافي د محمد رسول الله ټول د شرق نواله د غرب پورې خلق خلاف. لال شمنډه کا افغانستان کې یو امیر المؤمنین و، 52 ملک پسې لګیا شو، په خله باندې یادي سوپر طاقت هم ځان ته وایي. هغه خړی پړی طالب چې دی وبنه مانو،
الله پی اومنو کو نه تی ممن الله زید باندې منما ته به اومنه الله وای نو تا به څوک نه مني خو کو پتا کې اخلاص عمل وو الله وای زده په منم کنه پیغمبر چا نه مانو اترونو نه مانو د وطن نیویستو هجرت وکړو لاړې مدینه منوره ته په لسم کال نه هم باندې مکه پاته کړله دروازې په ځان پسې را باندې کړې وي او چا د حرم د غلاف د ځان نه تاو کړی وی اوس به راسه څه کوي دا خو موږ د ده جیداد هم خرڅ کړی دا خو به موږ په ګټو وشتو دا به دلته موږ د غټې مسلې جوړې کړې وي د الله نبي ویا لا تثریب علیکم اليوم زه به هغه خبره کومه چې زما رور کړې وه یوسف رونه رال کوی ته اچلی و ویل ته یوسفې او ویل موږ له د الله نه بخښنه غواړه موږ نه غلطي شوې ده او لا تثریب علیکم اليوم په تاسو باندې هېڅ ملامتیا نشته حدیث کې راځي چې یو سړي څه چا زیتی وکړو زیتی ورسره وکړو او د الله دپاره بس پرېښوس چې زه مړه الله پیش او ته پیش زما یو ملګری و دا سړی یو سړي زیتی کړی ما خواله رالی پروس کاله ما ته ویه وی یاره پلانو راسه ډېر ظلم و مال ولې ویل داسې داسې کار یې و وی زه څه وکړمه نو ما ورته ویله چې څوک د چا څه ظلم کوي نو الله وایي زه مظلوم لا مرتبه ورکوم مقام ته دې رسوم یا دنیا کې یا آخرت کې مال کو ته بدل والی نو ستا به څه بدلی او الله ته چې الله ته وایي بدل ته واله او اول ولا د هدایت سوال وکا او چې نه سمېږي الله ته وایي بدل ته واله دی روجې نه مخکې یو میاشت مې خواله رالی ما ته ویه وی 3 بچي الله لیوني کړه دماغ یې کار پرېښوس او وی اوس یې مورم لیونۍ ده د پېښور په هسپتال کې پرته ده نو بیا ورته ما ویله بیته وله د الله نه سوال وکړه ولې د الله نبي ویا من عاد لی ولین الله ویا ګوره زما د دوست سره د کو دشمني وکړله خلاف دی وکړو نه الله ویا زما سره اعلان جنگ دی ما سره ته مولا خو ټول ورځ قال الله قال رسول الله وي زمون پښتون مولا نه پریدي مونږ به پسې وکي بار ډبې ته وځي بیا پسې غیبت کوي الک الله دې غرق کا نو د قیامت په ورځ چې د الله دربار ته ودرېږي نو 3 قسمه خلق به سپارش کوي یو انبیاء ثم العلماء ثم تلیاک دی قرآن با اللہ تپوس کئی دا قرآن بانی بجون جوڑے در سیسانا ندا نبان کیفا مال او اولاد مال آغا دے چه دا اللہ پا دین ولگید اولاد آغا دیا چه دا دین خادمان دیتے نا جوڑ وی چه انسان مرشد دا عمل نامه ملائک بنده کی خود یو سو اپرادو دا نبنده کن یو دا آغا پر دا نبنده چې کم فردا صدقه جاریه کړي او یا یو چاته مصحف خودلی قرآن یو ته خودلی حدیث یو ته خودلی نو هغه شاګرد به سار لګیای د قرآن درس وکي او د حدیثو درس وکي په دې استاد پسې صدقه شروع ده هغه په استاد سوی دغه په دې زمونږ استادان دا سند د قرآن چې بیانې رسول الله ته رسي نو د الله د نبی په دې کې برخه ده د صحابي کم چې تابعی ته ویلي او تابعیا تبع تابعی ته ویلي نو بار کې په د عالم د غیبت نه یا د مدرسې د خلاف نه او یا د مسلې د توحید نه د دینه با د خلاف نه بزان ساتي 3 اشیاء دیا دا شاعر الله دی شاعر الله او الله ویا چا چې شاعر الله بی عزتی وکړه نو ګوره دی لسخ عذاب دی دا غي نمونه شته یو ګوره د الله د نبی
د مسلې خلاف کو چا وکو ابو لهب الله خیره وکړلې تبت یدا ابي لهب وتب دا ولې د توحید خلاف دی بل طرف ته د مرکز خلاف کو ابراها بیت الله ورانه او لخر راوس الله ویلم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل اے د قران اوریدون کیا الله ته نه ګوري څه حال می کړو د هغه خلکو چې هغه آتی والا هغه خړلې شوی بوسونه ګرځاوه نه یو به د مدرسې خلاف ګوره نه کی یو به د مرکز د جماعت خلاف نه کیا دې کې بغوته نه وي بس کو واسطه کیږي مدرسه کې تعاون وکا زمونږ خلک د علاقې ته وګندې د دې مولانو د پاره او د مدرسې د محتمم د پاره الله د حساب کوون کی دیر په موږ مقرر کړي کوم مولا لک خاغه ته جامه واغو سوې د مدرسې روپې وخړ نه دا الله موږ لته مقرر کړي د حساب براسته کې کو الله به راسه کوي حکومت راسه کې راځه تمخه ته کې نه چې تعالی موږ ثبوت درکو کو په ښه گاڑی کې لاړیا وې د مدرسې روپې وخړ کو د مسجد امام مړه وې دا خو زکاتونه او سرسایا را ټولای خلاص دین نه ده په یو حال کې دي څوک نه پریدي کو دې جامې دی وکړې وې مالنګ دی کو لګه دې لاندې واغسلا و یرا دا خوې د الکانو سيزان سم کړي دي او دا نو چې سمې پاک کړي نه پاکه پاکي کې دې نه پریدي کو دا کمیس او پرتوک دی اوخ کلا بیا دې نه پریدي نو تبا سکے غوگونا بکانکی عبد الله بن عباس وی کنا وی دائی بزان لون کیا دا بنا گوریا دا چا عیبونو تا دائی بزان کون کی گورا دا بنا گوریا دا چا غیبتونو تا الزامات با او دا خود سیواز پتا نو راغلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب شاعر وا کلب ساحر دیا کلب الکاہن دی دا بدنامی وی پا دی کار ونشو خواه کار ونشلو دا کلی نویستو دا مرگ بندوبس ولوکو پا دارو ندوان که و تا جرگا وکڑا ویل بل لاری نی مڑی کئی خواه حجرت وکم اللہ کو لاری چه مدینه تا لاری نو آلتا نور سازشوی ویل خپی کیا چه بجون بانی تنگش غزوی بانی مستلق لتلو او عیشہ بیت پات شوی و او بل صحابی را وصلا او پاغی باندې د بدکاری الزام ولګا نو ته فکر وکړه چې پیغمبر او دومره عظیم سړی او داغه په بیبي باندې تهمت ولګي زته پزان را ولا ته په کلی کې ژوند شي ته راولي چې په کلی کې په ارض کې خلک لګي او صاحب خزه په خبرې کوي او د څه زنانا چې هغه د تمام زنانا او سردار ده د دنیا عظیمه خزه ده او د خلیفہ اول لور ده او هغه کم خصوصیات دي چې جبرئیل علیہ السلام براله نو رسول الله بویل یا عائشہ ویل یا عائشہ دا جبرئیل دې پتا باندې سلام ویا چې جبرئیل په سلام وای دي ظالمان هغه پر نه خوستله نه د مولا خزه د دیونه نه د اخلاصه د مولا مور او پلار د دیونه نه د اخلاص د مولا ذات ددن نه د اخلاص د مولا جمعه ددن اخلاص نشو د مولا مدرسه ددن اخلاص نشو د مولا طالب ددن اخلاص نشو مولا جوړ کړي مجاهد ددن اخلاص نشو مولا جوړ کړي تبلیغی ددن اخلاص نشو دا مدارس او دا جمعهونه د دین دا شاخونه وتی تبلیغه د مدرسې نه وته مولانا الیاس رحمه الله مدرسه کې سبق ویلی شاه اسماعیل شهید جهاد د مدرسې نه وته دای جرړه دا خدمات ټول دا شاخونه د تصوف دا ټول د مدارس نه وتی کو خطیب جوړیږي بیان کوي کو مفتی جوړیږي فتوی ورکیا کو دای جوړیږي دعوت چلایا کو مجاهد جوړیږي تورا چلایا دا ټول د مدرسې پیداوار دی د مولا نو کو مولا نه وي نو مور او پلار باندې پیژاندل اوس بڅنګ پیدا وي کو مولا د باندې نکاح نه وي تړلې او صاحب علاقه کې عالم نه وي نو حال باندې څه
عائشہ بوي من احب العلماء فقد احب الله چا علماء سره مینا وکړه د الله سره مینا وکړه ومن عاد العلماء فقد عاد الله چا چې دشمنی وکړه د عالم سره د الله سره وکړه نو درې ټکي می تویلی یو به د مسالې خلاف نه کې زمون بعض خلکو یاره وای دا سبس توحید دی وستدا دی او دا توحید دی بل خبره نه ده مندلی استدا یاد کی پر اسمونو باندې را دی او رواجونو باندې سنت دی او لاندې او باندې او جهاد دی او قانون دی او مساله ده بس وای دا ورېدلې ده ته نه لکه په دنیا کې دغه مسلې چې توحید دی اومنلو نو بیا به عمل په سنت رانکې نو چې په سنت باندې درانکو اوس با د نظام د قائمولو کوشش کې چې الله رب العزت دی په کلی کې په وطن کې په ملک کې په عالمی اسلام کې الله د قرآن او د حدیث نظام قائم کی دا خو پات کې دی سړی چې اوله پات کې کی دی نو ته چته یو دم شیخ دی په اولنی پات کې خو څو قدم نک دی ډایرک بلکې قدم دی دا په سبانه د لاندې نشیرو کوي د تاداو نشیرو کوي نو لاول به ځان اصلاح کې د اولاد بکې د کور بکې د کلی بکې بیا برور داسي په قلاره بزیا نو یو با خلاف نه کې ګوره د مسلې یو به د مرکز خلاف نه کې او یو به د داعی خلاف نه کې د قرآن داعی لبا ګوره خلی تبا د ډانګي په لاس ودرېږي بس کو وس کېدلو راځه قرآن واوره او کو وس نه کېدلو نو ځان ګناهګار او ملامت ثابتوا ځان ته ملامت وایا وې کمزوري او دله دواګانې کوا چې یاره خبره ده چې زمون په دې کلی رحمتونه راوړيږي دا اوس قرآن پکې ختم شو زمون شیخ ولی الله رحمه الله وی په اول کال چې ما درس کولو نو ما ته به یو بابا ناسوس پینګي بیا په بل کال باندې دو شلو بیا رو نو په کما دنیا کې دی او بیا په درس کې 1500 او 2000 کسان خدا خرور و محنت کیږي من جد وجاده چا چې کوشش کړي دی هغه مندلې ده نو دای به بده نه خبر کیږي چې زما خبره څوک نه اوري زمونږ مفتی مجتبی صاحب ویا هغه وی داستانه د خمرګری ده د سنې ته ووا زکه وی نه خوازي نو د کیږي بس مخامخ ته بالکل په توجه ده بس هغه ته لګیا شکنه ته چاله لګی الله لا نو اس کو ته الله لا لګی نو تا ته کو دا یو کس ناسوي څوکم نه نو اجر دې په الله وش اس کو ته دا ټول کله مارا ټول کو خو عمل دی دریاکاری دی د ځان خودو دی نو بیا خو تستړې شوي دا عمل لو دریاکار دا علامه ده فوزیل ابن عیاض وی چې کله څوکیا نو عمل کوي چې څوک نه یا نبی عمل نه کوي چې څوک نه یا نبی سستی چې څوک ویا نبی چوستی نه لکه خوان خو آله کیا چې ته د الله د پاره څوک نشته وي دا کتاب د الله وامه بس نو دا خرور مسله خوريږي نو دا خو ستا مشایخ ډیره سخته تیره کړي پنځپیر رحم الله چې دا مسله وکړله نو په علاقه کې اوس خلکو بایکاټ وکړو ویل نه به په دا ټانګه کې وړي نه به اوس خپل ولی کوي نه به اوس مړی ژوندی وي مکمل بایکاټ د کلیګرۍ نه ویستو ثوابی تبا او ټوپی تبا پیدا تو چا به په ګاډي کې نه وړ ولی اوی پنځپیرې دی ولی لکه ویلیاره د دواګانو خلاف دی وی چې دواګانې مکوئ وی د اسکارو خلاف دی ذکر مکوئ او د صدقو خیراتونو خلاف دی منگ باندې خو آغا څه حاجی عبدالوهاب د تبلیغ د دې ملک یو امیرو رحمه الله یو بزرگ انسان تیر شوی و د الله ولیو آغا ویلا وی هم نے ڈانڈے کھائے ویل منگا ڈانڈے اخواڑے او آپ لوگ انڈے کھائے کہا ویل تاسو څه خورئ انډې خورئ اوس خو مزیدي کنه سخت خو هغه د لته کړي دا هموار کړي شیخ عبدالجبار دامت برکاتهم العالیه آغا سخت خو هغه تیری کلی باجه ورکی چې چا په لار به وتنی ولې وی
جنازې لبه نه پرې خوس، خادای لبه نه پرې خوس، مړی لبه نه پرې خوس، چې توبه نو په لاره کې به تعلقان کې نه ولي ویل په ګټو یې ولي. شیخ صاحب موږ د کله به چېرته وسلاړو ویل دې کې زما خلاف شوی. یو ځل بره نختر ته لاړو، نختر کې بیان وکړو ویل دلته زه په ګټو باندې وشتلی وم، ویل چې بجبیرې د دې علاقې نه یې وباسئ. ویل الحمدلله دا مشرانو دواګانې وي، اوس ویل په حق کلي کې د توحید مرکز دی، هغه پکې د جومات او د مدرسې افتتاح وکړه. نو دا خو رو ساجي خبره څه کېږي، اوچتېږي او شاګرد پیدا کېږي. علاقه کې به محنت کې موږ به کار کوو د الله دپاره. دا به نه و چې دا ګرمي ده او کو دا خني ده او کو دا لنټر دی او کو نه دی او جومات شته دی او کو نشته او دروازې شته دی او کو نشته، موږ به عبادت الله له کوو. خو مؤمنه مال په کار الله وایي نه راځي. ګوره نه الله ما اغنی عنه مال وما کسب، پیدا یې وله ورنکړه، نه مال نه اولاد. سیصلی نارا ذات لهب، الله نوځي به ورته ذات لهب چې لمبو والا دی. وامراته او ښځه ده حمالة الحطب، بارونکې د ډکو وه. مفسرین سراج المنیر درې وجې ویلي چې د دې څه مطلب دی د دې جملې. یو مطلب دا دی چې صحابه کرامو له به پیغور ورکاو، ویل یاره دی وی چې منګه به دا کار داسې ترقي وکړي. ویل ته ګوره ویل اوس یې د خوراک او د څښاک درک نه لګي، لکه اوس هم خلک ټوکې کوي که نه. ته ګوره وی یاره وی ځان یې ونه ساتو، وی دا به نور ممالک څه قبضه کړي. مجاهدینو پسې استهزا کوي، علماو پسې کوي، طلباو پسې کوي. الله وله د هغه پیغور بدل ورکو چې سیده ته خو ملکې کوټه سري دې شته، وینځې دې شته، نوکران دې شته، نو دا ستا ښځه د غره نه ولې دا اړیکې راچلی؟ ته خو صحابي له سره د فقر پیغور ورکوې او ستا حیا تلې ده، ښځه دې تلې ده غرونو کې په ډکو پسې ګرځي. دویم قول دا دی دا کنایه د چغلخورۍ نه ده، دا چغلماره وه او دا په زنانو کې دا مرضي به د یو خبرې یو تکلي، د بل دا بل تکلي، د بل دا بل تکلي. نو دا کنایه د چغلخورۍ نه ده، دا سبب دی د جهنم د داخلېدلو. د الله نبی لا يدخل الجنة قطات، چغلماره ښځه او چغلمار سړی دا جنت ته نشي راتللی. نو چغلۍ نه به ځان ساتي. او دریم قول دا دی چې دا علما په دې پوهېږي وایي دا جزا من جنس عمل ده، دې به غنې راوړلې او رسول الله ته به په لاره ګزارلې، نو چې څه کاري هغه به ریبي. نو مفسرین وایي د قیامت په ورځ به د جهنم په اور کې په جهنم کې ګیډي به د اور په سر کوي د خشاک او د ابولهب په سر باندې به ورچیا چې دا اور ورته نورم لږ راتیش. ولې دلته د دا خلاف د چا کاو؟ د الله د نبي دی کاو. نو وامراته ولا ښځه ده حمالة الحطب، بارونکې د ډکو وه. فی جیدها حبل من مسد، پس ډای کې رسۍ به وه من مسد د پټو د کجورونه. همیشه به لکه زمیندار چې په ولي باندې رسۍ اچلي بیا نو بعضې به همیشه دا کار کلی. او دا عمل نه دی، دا بهایي جوړول. په دې کې کردار اصل کې د غټانو خلک. ته ګوره که نه دا هم غټ و، ملک سړی و. اوس د خانانو ملکانو کلي له ورشه د کلي په منځ کې بیا ټینکۍ جوړه کړي، د ټول کلي جینکۍ به وله راځي او د بره په خان لالا ورته دغه جوړه کړي، دوه پوړه به یې جوړه کړي یا برج به یې جوړ کړی. دا څه به څلو پنځه نوکران یا او د پردو ښځو تماشې به کوي. دا کارونه به ابولهب دلې کول، دا به نظر ابن حارث دلې کول. زنانا کورونو کې کینئ، په سړو باندې حق دی، سړی به تاله د هر څه بندوبست کوي. د علی او د فاطمه رضی الله عنهما اختلاف رال، د الله پیغمبر ورته ویل علی ته بهر کارونه کوه او فاطمه ته وی ته دننه کارونه کوه د کور. نو سړی به بهر کارونه کوي او ښځه به د کور دننه کارونه کوي. او په طور د ضرورت باندې زنانه بهر ته وتلی شي، خدمات شي کولی، خو
خو مسله داره چې په حیا او په پرده کې بلا ضرورته زنانه د خاوند د اجازه ته بغیر وتل په دې باندې د الله لعنت وریږي او دا نښه د څه ده د قیامت ده چې زنانه کپڑا باریکه کیا جامه باریکه کیا ډول او سینگار کیا او خپل ډول او خیسه پردو سړو تخکارا کوي د دې نه من راغلی ده د الله نبی ویا کاسیات عاریات سزنانه دیا چې هغه یا جامع غوستې دي د الله په نس باندې بربنډې دي مائلات ممیلات دا با نور سړو ته مایله کیږي او دی با ځان ته سړي مایله کیا د الله نبی ویا په داسې زنانه باندې د جنت بیم حرام دی د جنت بی نشي لیدلی ته خو جنت او بیا ورته وایي د الله نبی چې کله زنانه اذا صلت خمسها وصامت شهرها وطاعت بعلها واحسنت فرجها د الله نبی ویا کو زنانه څلور کارونه وکړله اذا صلت خمسها کله پنځه منځونه کوله فرضیه وصامت شهرها او د رمضان روجي ونیولې واطاعت بعلها او د خاوند تابعدار وا واحسنت فرجها او د خپل نفس حفاظت وکړو نو جنت بی بی دا تو دروازو نه بوته ناری وای آسان کارونه من خپلونه کوا وسوی پین لسه ونی سو کوي ننس په پین لسه څکه دا پرځي روجي ونی سات خو په دې کم رابا چې په کم قران کې دا د مانځاو د روجي حکم را لېګلې نو دا قرب په دغه کلام کې د پردي حکم را لېګلې الله وتوي ولا يبدين زينتهم ګور جامې بنخ کارا کوي ډول بنخ کارا کوي الا لبولتهن خاوندانو ته کارا کوي بل چاته نه وسګورا چې کور کې اوسېږي شیخ عبدالرحیم صاحب ویا وې د کاباړ مګای او چې کله بهر تلله نو بیا خوراشه خاوندې پیم نه جنې چې داغه خطر کوبل چې کله خادای لره چازیا او دارنګیا د چا سلزیا خادای لره چازی یا مړی لزیا نزوان ځان به د سه برابر کله یا چې خاون خواري نه پیژني چې لکه زمون کوړای دا او کو بداله ده خچ د خادای او مړی نه رااله او سهاري پکور کې ولیدل هغه یو لکوي ماشومه چرته مور سره بازار کې ور سره نو مخکې خو به خطه خلکو د میکاپونه کول وسی زمونږ خلکم په دې راواړول په پنجابیانو بس خاندل بم لک صبر وکړي کو چلای د لپلاس کې در نکړه د خزینو بیا راته مولا ونوي مخکې با پنجابیانو پس چلای ور سره او ماشومې وسره غستې ټماټر بازار کې والی او چلای ته ولا ورواچي او بیل څوک ادا کوي دا سه به ادا کوي د دې سره بټو کې روپۍ اپر سزې سره خاون کانګال بیگ پاکستانی خچ څه خوارالیا ټوپۍ وته په سر کې دي خزه ته وای مې کیسه لگتا او یا چا نه لگتا بس یې سخوار کې دي بیرت نو چې بیا بل یو هغه غونو ته چې را رسولي دا ور په سر کې وای ابي کیسه وای بہت اچھا ہے وای ٹھیک ہے بس بیا وای دا د خاون بیا به د خزه په وجه په کولونه بم د لخزالي پړګي بم دلالي واسکړ بم دلالي او جامې بم ویا چې دقه پرتوګ بکیا چې وز د الکانو کله چې دا یو روح چنه وسه په پیڅه کې زیږي بیا به د باندې دقه کوي دا به خزو کول د خزو کارونه زمنګ ظلمو ته پاتې شو او د ظلمو کارونه هغه خزو ته پاتې شو جوګرا سرویس با دا بالکانو کرکټ او فوټبال لپخو کول وسمنډه دانات کې بازار لال شاه چې کما پیغله راتلله نو جوګر او سرویس به پخوي ولې دا د بوش نونه راغلي دي څه او یا د هندوانو نونه او خويندې راالي ما پرون یو ځکه ویلا ما ویلا
مال د اجازت دا خلک راکی او زه د ځان سره یو لسته طالبان بیمه د مارکیټونو د دې ښځو له او زه ته دا برقې راټولومه خو د دې خلکو ښځې نه وي او د دې خویندونونه نه وي نو دا ګیره درته خروم چې ده یا د پېشمنۍ وکړي نو لوښي جل جلینځي چې خاون و دی هغه د وی چې ښځه په بله کمره کې ده هغه په انات کې لیکې ناستی ته دلته ودې په 10 بجې راپاڅېږي د ځانه نه خبر د کوم ځای نه رالې مارکیټ ته لاړمه د اختر نه د روژې نه مخکې یو کپړې مې ته اغوستې وې پیسې مې ادا کولې نو 2 جنکۍ پکې دي زنانه نو هغو ته برقي ایښي دي هغه زنه خو ته زما په شان رومال جوړ کړی او برقي ایښې وي په دوکان کې داسې ګرځېدلې لکه چې سړی ګرځي نو ما چې خیال وکړم چې ښځې وسدي نو ما هغه کس ته وویل مالی لکه مال راوځه دا روپۍ دله درکړم نو چې هغه دې ورته شو نه دا خو د دې علاقې زنانه دي نه یا د دې بلې ته ویه وی ګل ملا دی زر زر یې برقۍ راواغستې سبس نو ما هغه دوکاندار ته ویل مال دا سړی متزخ کارم ته خو در سره د سړي زوی نه ښکاري ستا دا حال دی ستا نه خو د سره پرده نه مشهوره خبره ده وایي مخکې به زنانه قضای حاجت لا بهر باړو لتلې که نه باترومونه خو کورونو کې نه نو یو 3-4 به چېرته اودسماتي ته ناستې وي سړی لیدلی وی ویل چې خورې سړی دی اول سر ورښکاره کوي ویل چې کېنئ مولوي صاحب دی د مولا نه څوک پردې مردې دله نه کوي اوس یې د مولا نه شروع کړه د دې نورو نه کوي خبره الټه شوه که نه مسله نه بهر کې به زنانه دا د کور چیز دی ګوره ستا خپل حق دی د سړي خپل حق دی زمونږ اسلام دا وایي چې کم سړی په مهر قادره نه وي یعنې د ښځې مهر نشي ادا کولی نان نفقه وله نشي راوړلی مسکن وله نشي جوړولی د رهایش د اوسېدلو دا سړی به واده نه کوي دته د الله نبي وایي ته روجې نیسه چې کله دې وس وشلو او یا وینځه وکړه نو وینځه خو هم ځکه نشته چې هلکانو خو جهادونه پرېښودله جهاد څوک نه کوي کومو چې قرباني ورکوله خواران خو لاړ اوس خو چې پیدا شوي دي خو ته مور او پلار رای هلکه وایي په دې اصلیه کې ګوتې مه وایي دا ډېر خطرناک شی دی او الله امر کړی دی چې واعدو لهم ما استطعتم الله ویا تیارې وله وکئ ګوره د اصلحې یادې کوي د جهاد له تیارې وکئ الله څومره چې د طاقت دی مؤمنه لکه څنګه چې د مانځه حکم کړی قیم الصلاه داسې مجاهد ته وایي د مسلمان بچي ته وایي اوس خو ته د کرکټو نومونه یاد دي د فوټبالرو ورته یاد دي تاریخ به ورته یاد دي په پلاني تاریخ پلانی میچ دی د پلاني کلاړي د ښځې دا نوم دی وایي د پلار یې دا دی د مور یې دا ته دې ځوان ته ووایه وایي ته کښېنه دا مونځ راته ووایه ستا دا مونځ برابر دی قاره نار خر نه وړي جوړیږي چې روزي 10 بجې ځان یې جوړ کړی خبره اوس راته یو ملګري چې هلکانو تصویران راولېږل په واتساپ نو چې سپین شیونه یې په ځان پسې راښکلي دي څه چونه غونته کې او په دې بدن وی عید کې تیاری شروع مخکې به سینګارول څه به سینګارول زنانه به ځان سینګاراو اوس هلکان د خطو ته دی وګوره د پیڅو ته دی وګوره د جامو ته دی وګوره او بیا ځه او هلته د لکه خلق چې غیر مسلمه په غیر ممالکو کې دا ټوقه ده چې پارک لاړ شي نو هلته جنۍ ویني یو 100 روپۍ وله ورکړي تصویر ورسه وباسي دا په غیر مسلمو کې روا دی هغه یې بده نه ګڼي هلته کو دې وویله چې دا ښځه دې ښایسته ده هغه وایي تhank you very much وایي ډېره الله دې وایي قدر وکړه ته خو دلته چاته ووایه چې لار کې څه ښځه روانه کړي یا دې خور لور روانه کړي هغو به هغه تصویران ایستله د ښځو سره اوس زمونږ د علاقو هلکان چې هغه په طریقه دي د اجړاګانو هغه خلک بیا یو تصویران ورسه وباسي د هلکانو نه یې جینکۍ جوړې کړي او بیا وایه یاره وایي په فلسطین کې غټ ظلم شروع دی او یاره وایه په پلاني ځای کې ظلم شروع دی ته کښېنه که نه ته خو خپلې تیاري کوه میک اپ کوه او هغوی به دا ظلمونه په مؤمنانو باندې کوي دا خو تاله غیرت په کار دی که نه
چې تا خپل غیرت وی په ډنمارک کې قرآن وسو او یاره پلانیزي کې د پیغمبر ګستاخي وکړه، ظالمه تاسو لږه وکړه. د پیغمبر پاک ګیره مبارکه کې ډیزاینونه جوړ کړه. دا کوپر څخه ګوډور نه دی، دا ارتدا ده چې پتا په سینارې وای. خو ته یو عالم ته صحیح کېنه چې یاره په ګیره کې ډیزاین جوړول دا چا چې جوړ کړی دی دا کم نه وي، د ده څه حکم دی او دا شاله چې جوړ کړی د ده څه حکم دی. په هغه سړي په هغه ښځه د الله نبي لعنت کړی چې کومه ښځه الواشمه والمستوشمه، هغه زنانه باندې د الله لعنت دی چې هغه خالونه لګوي، او هغه زنانه باندې د الله لعنت دی چاله چې خالونه لګوي. نو خاطوله ډیزاینونه کوه په تا باندې لعنت نشته. دا خو فرضي مسله ده، دا څه سنت نه ده. ګوره ګیره دا د علماو نه تپوس وکړئ، د فرعون هم ګیره وه، د الله نبي چاته خیري نه دي کړي. او ګیرو والا ته ویلا ویلکما ای الله تباہ و برباد کا، دا عمل د ته چا ښودلی دی، خیرې ورته وکړي. زوامه چې دا کم کار دی نوجوان نسل شروع کړي، بیا اسکیډن وکړي لکه پروس کالی چې ډوب کړله کشتۍ باندې، او دا ځنې پکې وی شهیدان دي. دا شهیدان دا صد پلار څه رجسټر دی چې پکې لیکي شهیدان دي، مردار مړه، بریلی مړه، شیعه مړه، قیدینی مړه، د اسلام دشمن مړه، ای شهید دی. اخبار کې مړه شهید دی، او دام وی شهید دی، مولا وی شهید دی. دا شهید د سیسان کار دی. یا شهادت یې ستاله در کړي چې دا تمغې به ته ورکې، دا څه نشان حیدر صاحب عمل خو نه دی چې ته ورکوه. دا به الله ورته وایي او الله او د الله رسول ویلي دی، او قرآن او حدیث وګوره چې شهید یې چاته ویلي. هغه سړی چې په ګناه کې اخته دی، ګانه ورته شروع ده، ګډیږي په کشتۍ کې، د الله لعنت پرې ورېږي، ده ته څنګه شهید ته وایي؟ چې کله انسان ګناه کوي، نو عبدالله بن عباس وایي دا ایمان ته داسې شوت شي که ذله، لکه چتریه بره د ورېځې په شان چې دا په ګناه کې، نو دا چې په دې ګانه بجانه کې مړ شي. وایي شهیدان دي. شهیدان نه دي ځان چې مولان د دې خلکو جنازې هم نه کوي. کو موږ دې مولانو ته اتفاق وکړو چې دا بګیرو کې ډیزاینونه کوي او دې چوکره پل لتلی او دارنګې دا پرتګونه غټ کړي او دا په قرآن او په مولان او په جماعتونو په سزا دا ټوکې کوي چې مړ شو جنازې مه کوه، والله کو دا ټول علاقه سمن و دا ګیره تخرو. وای بچې دا خو موږ مردارانی، خو شی زمونږ نه مران دی. موږ خو چې کم غټ مرداري په حق نکاح مولا تړي، چې کم یو غټ پاسخ یا جنازې کې به ډېر ګاړي او پراډوګان د حق ولاړي. کني کو زما صاحب شان سړی مړ شو، والله چې جنازې له دې نه راځي. د مخ ورځ کې زمونږ گاون کې یو زنانه مړه وه کوزه رحمان آباد کې، ما ته یو کس ټلیفون وکړ طالبان ورسره وله په جنازه کې څوک نشته، ولې غریبه وه. نو مال دا که اوس چا داسې مالداره او د یو سودخور مور خور مړه وې، نو مال تا به اوس سړک لیدلی وی ډک. نو چې په جنازو خو د خلاصی نه عبدالله بن ابی بن سلول رسول الله جنازه کړې وه. الله وی دا خو یوه جنازه ده چې اویا جنازې پې وکړم نه بخم. دی ګندې وایي چې په جنازو دا بعضې وایي یاره په بلاني جنازه ونه شوه او په بلاني د سره چې پې وم نه کې په شهید د سره جنازه هم نشته. امام شافعي قولدار جنازه په شهید مه کوه، اخو الله بخلی دا خو د اینې د قطرې نه مخکې تللی دی جنت ته، دا خپل مقام هم خوستلی دی. نو بار کې په لږ غیرت پکار دی، زنانو له لږ غیرت پکار دی، په قرآن عمل وکوي. دا عمل له رالیږلی، دا څه د قیسو کتاب نه دی. نوجوانان په قرآن عمل وکوي، بوډاګان په قرآن عمل وکوي. سات کیږي، اوریانی ډیریږي، پاشي ډیریږي، رد بد ډیریږي، اختلافات پیدا کیږي. نو معلومیږي دا چې په قرآن باندې عمل پرې ښودلی کیږي. نو الله ویا وی د دې په څټ کې بارسۍ و سمه زمیداره وه. نو دا کار دا وډیراګان کوي، بهایي او دا خورئ. 72 دوه جماعتونه د عیسایت د نصرانیت د پرچار ستا په ملک کې کار کوي. 72 فرقې ته ګندې وی چې یاره موږ تبلیغ کوو او یا زمونږ مولان لګی دی ګندې کې دا درسونه کوي. ستا به یو مولا په کلي کې لګی، یا به د یو 2-3 مدرسې، او یا به د په کلي کې 4-5 تبلیغیانی. صحیح ده؟
او داغو دواو یا جماعتونه دی په یو جماعت کې به څو افراد ای دا د روشن خیالی د مغربیه تهذیبه دا غي د کردار دا غي د اخلاقو دا غي د ممالکو د کوپر د صفاتو دا د مسلمانانو نوجوانانو ته صفاتونه کوي دا کم چې انګلینونو لذي زمنګ دا د دې زنه چلاش دا یلته جوړ کړي دا اله په دیره کې 2 لک روپۍ ورکای دا چې دل دراشي دا یو ول راشي دا بل ول راغلی څنګه یاره و اسلام پکې نشته کنه نور د خطا زامن نو وړوي مرګ شته دی او الکه الله دې غار کا چې د آدم علی السلام نه راواله د قیامت پورې څومره کافر دی او پیدا کیږي او یو مسلمان لا اله الا الله محمد رسول الله ویلی دا دی زناکار می دا دی غلمی دا دی ډاکومی دا دی شرابی می دی زناکار دی شرابخور دی غل مومن تا د آدم علیہ السلام نراوالا د قیامت پورې چې څومره کافر پیدا کیږي دا وته نشي رسیدي ته تی په وخت کې ودی ایمان کما سرمایه ده دای په دې مهنت کړي نزوان ډالې روان دي اول مدرسې له یو کس رااله ما ته ویلا په بارډر باندې اوس شي اوړي نو کمیس او پرتګ به موکاږي وسی بنور لیو به شروع کړي او څو ورځې باندې ګورا مارکیټونو کې کیمرې لګېدلې دي په دکانونو کې اول ورځې یو فرد رااله ویا مارکیټونو لا د تیمرګرینا د مونډانا او د پیښورنا کپړو خرڅول والا راغلي ولی دا پیښور څور کوټه خار دی تیمرګر ور کوټه خار دی خو چاره وستی کنه دا کیمرې پټ لګېدلې ماخوستان و تکینی او جا کې کم خپل کتره ورغلی دي زینا او خپل زنانه ورغلی ځانونه وته جوړ کړي داغه تصویرونه پکې راغلي او یو کال دوه بعد دی ګوره د باجوړ د جنکونه با فیسبوک ډکی دا خدا غندوي چې یاره بس او منځونه کوو وس ختمونه کوو تراوی دی رو شروع دي تلک صبر وکړه د ایمان نه بلاسم وینځي دا مکوا غور وکا دا ابو لهب خزر زانه ما جوړاوه الله وی وقرنا فی بیوتکن کور کینا ولا تبرجنا تبرج الجاهلیه الاولى د زمانه د جاهلیت په شانته الله بهر مروزه ته خو باچن الله پیدا کړی د اسلام نه مخکې خزه ته چا انسان نه وات په یورپ کې به د ته شیطان وات بیا روسه مشوره وکړه وځه یو زناور دی لکه څنګه چې زناور د پيو د پاره پیدا کړي ویل د زنانه د انسان د ضرورت د پاره اسه پیدا کړي ناری نه لر نور حقونه مقونه نو اے اسلام د نه خزه جوړه کړه بسړې باندې لازم کړه خوراک به ول راوړي سکاک به ول راوړي کمره به ول جوړي جامې به ول راوړي لوپټي غم بېکې د سندل بوټ غم بېکې دای په چا لازم کړه دای په سړو لازم کړه الرجال قوامون علی النساء الله ویا نارینه باندې ګرانان د زنانه وی دا باندې ګران او دوی منګه بیل پاس کو نو څه بیل هم پاس کو نو دیو ته دا سکول گیټ کیپر جوړا کړه الکه په دغه ځکه سګیداري ته سړی خده کو خزه دایته د هسپتال نرسه جوړا کړه بلډ پریشر لیک څوکي ګوري وی میډم سب به وګوري نو چې صبر پریشری بابا او دغه میډه می تعالی وګوري نو چې کېدل نه به مخکې لو شوی نه دا دغه زه دا زنانه خود کور د ساتلو چیز دی دا کور کې کینا واک دایته د ډایو کلندر جوړ کړي د گیټ کیپر ته جوړ کړي د اوټلا د بارواله ته جوړ کړي او ایمنګ ولا حق ورکو اسلام ولا حق ور کړي تا بوله څه حق ور کړي او باکه اوس زمنګ د مولویس زمنګ د مول نو تاسو به خپل باجوړ رحم وکای کان د خپل باجوړ خو مور کوي ورانایلا ورانیږي با دا به د خذل لا سورانیږي ورانیږي با د نوجوان نسل لا سبت باکی چې زمنګ شکلونه صورتونه د هندوانو د نصاراو شو خو په خپل د الله نصرت لاړ زمنګ خځه زمنګ بیا حیا شوی د الله نصرت لاړ بسم الله الرحمن الرحیم الکا شبه الله
دا به د قرض شي دا درې لفظي ترجمه کوم ما ته بل ختم پروت دی صحیح ده او زه هغه لمزمه خو بس دا کمې ضروري خبرې وي هغه مې درته وکړي بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد وایا پیغمبر الله یو دی الله الصمد الله بنیاز دی به حاجت دی لم یلد نه د الله نه څوک پیدا دی ولم یولد او نه الله د چا نه پیدا شوی دی ولم یکن له کفوا احد او نشته د الله سره کفوا برابر او مثل احد هیڅوک نه په ذات او نه په صفاتو کې حدیث کې راځي چې سورۃ اخلاص یو سړی د ورځې 200 کرتی اوی نو الله به د 500 کال ګناهونه معاف کړي الا الدين د الله نبی وي صرف قرض نه معاف کوي ځکه دا حقوق العباد دی نو دا خو په 15 منټه کې ویل شي دا وظیفه خو سوالی اجازه په اسلام کې نشته ښا دا خلک وایي مال د دې اجازه را مال ده موږ له 400 کاله مخکې اجازه را کړې دا چې د الله نبی را وړه اجازه ده خو وې کنه خو تا د عالم صرف نشانه کیا چې او دا د دې فضایل دا ثابت دی حدیث ته ادا ووا نو بس دا تا تما ویلا چې حدیث کې راځي دا ووا دې کې ډېر لوی اجر دی لوی ثواب دی پکې او یو صحابي د دې صورت سره محبت الله رب العزت د دې یو صورت په وجه باندې جنت ته بوتلې دی د بخاری روایت دی رسول الله را وغوښتلو ویل ولې په هر رکعت کې دا وی د دې سمې محبت دی نو ویل د دې د محبت به ادخلک الجنه جنت ته بدی بوزي نو چې یو صورت جنت ته به نشف الله مولانا ټول قران ویلې دی تاسو به اوریدل یو زنانه نو دوی به جنت ته نځي نو ولی ان شاء الله تعالی د الله نه امید تمه ده چې مولان په دې روزه کې زمنګ مرګري درسونه کوي الله به د باجوړ د امن او د اسلام دراوصل یو سبب او ذریعہ ګرځي دا مهنتونه ضایع نه ځخه صحابه او یا په احد کې شهیدان شلو الله رب العزت مدینه کې اسلامی نظام قائم کو چې کله صحابه کرام یې ورکړه جان ورکو خو خلاف د يهود او د نصارا وکړو منګه قرباني ورکړې ده او نور هم ورکاو خو مسله دا ده چې خلاف هم د يهود او د نصارا په شکل او صورت کې نه دی کړي نو دا غي د وجه نه زموږ سره نصرت الهی لک کمزور دی لکه امداد شته الله دا نه امید کی ګناه د الله امداد زموږ سره شغو زموږ د اعمالو څخه کمزوریان دي چې دا غي د وجه نه د الله نصرت قوی نه دی کم چې د صحابه کرام سره نو کومنګ هغه وکړه الله رب العزت به موږ له امدادونه راولېږي بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق مخدی خزانه د توحید د لاس کړلا نو خلق به جادو کوي سیر او کوړ او منترې به کوي نو په دې دوه سوراتونو باندې ځانونه د مویا نو دا غي د وجه نه با الله رب العزت حفاظت کوي د الله نبی بنو د کې د بخاری کې روایت دی او مسلم کې دا دوه سوراتونه به خامخا د شپې درې ځلویل په یو روایت کې اوس سورۃ اخلاص هم مرګره دی دا درې به ویل او په لاس باندې به دا کړل پوکي کړل او بیا په بدن باندې راخکا نو دا کوا او واړم په دماوا په دې د الله نبی بچ څوک دماولک نو پر روایت کې راځي معوذاتین دا دوه سوراتونه به ډېر ویلا او یو به سورۃ فاتحه ویلا نو په دې باندې واړم دماوي خزم په دماوي دا بوډاګان په دې روزه کې قاری دیم په دماوي دانګین دی نه دی دای د بوډاګان د مې چې سار دای مانځه نه راتله دغه بیا د دې په ارڅ کې کاری لانجی وی بیا رااله نو بیا رااله لکه نو څه دنیا ورانه شو مونږ ټول ورځ لګیایو د مولان لګی دی د دولس نواله د اتو نواله د څلور او د دریو پورې درسونه کیا مو خو دروځین خبر نشو الحمدلله ذکر کې کلوام د سینه چې الله لاله په اجر نه راکای وی ولی نو زه خو نه تګې شوم نه وګه نو سینا چې ثواب راته نه ملاوي او روزه خو هغه خان کوي چې مشقت پکې علی رضی الله تعالی وای کنه وی زما غروجه خوخه د چې سخت ګرمي او سخت تندای نو ثواب پکې ډیر دی نو دا دموا واړه دموا سختونو مولان پرې دوا او دمګری مولان دی علماء وړه هغه کې بینونه کولاو کولی ولا باندې کوي عثمانات کې لیکم څلور 15 کولاو شوې دي کارډونه جوړ کړي دي او یاره دا سخت دی او اتساخ سره د انګلیش خط دی ته د بخبله ته پوسګه دا څخ ماته پړاو کا دا کې څه لیکلي مجهول الفاظ چې داغه معنی نه ویا
داسې الفاظ لیکله دا خو ممنوع ده شرعاً د دې نه منع راغلی ده دانګې ځنې تعویزات کیا یو کس زما خواله رالی د نوي کلیو او و د کټکوټ دلته اوسېږي نو ډېر سخت ګاډ واړو ښایسته ګیری وه مزېداره هلکی و هغه چې ګین اسمال ولې مدرسه کې ما ته وی چې وهم بیماری ده ویل چا راته ویلي چې دا څه علاج ملاج کوي ما زه خو څه نور علاج نه کوم دې دوه صورتونه د دمو ما خو ګوره مسلسل دم کوم اووه ورځې به راځي سړی رالی د ورځ نه بله ته بخښه کېدو چې دا اوومه ورځ سړی جګ جوړو ویل ځمه مزدورۍ له خو ویل یو خبره درته کوم ویل پلاني له تلی وم تیمرګره کې فیسبوک باندې مې یو څه لیکلی وغله لاړم بیا په پېښور کې په فیسبوک بل شایع شوی وغله لاړم نو ما څه خرچه دې وشوه ویل د یو ظالم نانا په 3 ورځو کې 20,000 روپۍ واغستې او ویل ستا په دیانات کې لیکې بل دی 15,000 روپۍ نانا ویل هغه واغستلې د یو تعویز نو ما څه ویل ښه به زیاتېدم او کمېدم نه نو ما دې ویله چې روپۍ دله درکړم مال به دې به دې وړوله ځان له کپړې مپړې وکړې او زه دې شي ته الله نیمه جوړ کړی چې دغه ته شو الله دې د هغه نه مخکې د دنیا نه رسخت کړي چې قرآن خرڅ او په قرآن باندې روپۍ والو پایاتون دم ثابت دی شته اثر هم کوي ځکه د انسان د عمل سره تعلق لري چې د چا د الله سره تعلق ډیر دی نو د هغه دم ډیر اثر کوي د چا کم دی د هغه دا کم کوي خو کم از کم خو ټول مؤمنان یو نو په صحیح عقیده نظریه باندې ووا اولاد پیدا موا خلق دموا به جګ جوړ به هیڅ او بیا زنانه دا من شر نفاثاتو کې دا سحر چا کړو دا خزو کړو د يهودو نونوي د لبید بن عاصم د رسول الله ګمنځي د غلام ناغسته وا پاکي وختو او هغه وختو له غټي ور کړی وي ایولسا بیرزروان کویو پاکي په مکه کې خخې کړی وي او د الله پیغمبر شپږ میشتنه جوړه کړو بیمارو او نسیان په غالب شوو نو سحر څه کیا اثر دا کوي د انسان خو د زړه باندې د الله د نبی او په دماغ اثر نو کړي ابن جوزی وای بیا خو د وحی حفاظت رانلې او د الله پیغمبر خو د الله په گریپ کې وي دا په قبضه کې وي د دې د وجه نه د انبیاء خو به دا ناقض الوضو نه دی یعنی او داس نه ماتای ما ته چې ودو شو نو داس ماته پیغمبران چې ودو شي نو داس مات نه دا پیغمبرانو خو به دا واحده زما او سا خو به مبشرات دیا یعنی دا حقیقت نه لري کو وشو او کو نشو ابراهيم عليه السلام خوب ولید بچی ته وزه دی علالوم نو په خوب څوک بچی علالای نه کنه دا خوب نه دی کنه دا واحده د وحی تایید ور سره مرګره دی نو د انبیاء خوبونه هم دا وحی ناغه د الله په قبضه کې په ای خبانه په ودو باندې او کو جادو په څوک کې هم خدای ما تعالی عبرت راوړی دی چې تا زما او سامانه څوک سیر کیا نو دا دوه صورتونه ووا او ځان په څه کوا د ماوا او ساجي اولادم د وموي بعض خلک وي مولانو ته خزي ګراني نو مولا ته ځکه خزه ګراني هغه به د دوه صورتونو سره ماخام خزي دمای ناغه به اړق نشيواله ته خو د کور لا چې واورم د باندې ټوله ورځ خرڅه کړي او په بازار کې د وخته پورته شوه می خده ولید شینو کباب هم راغستی پیکاولم د سرای چکنیم د سرای وای کبر دی وکم تشرالی او منګه یو ورځ دومره خسنې وې نه وړو او چرته و نه ویلا او خده چې کور ته رالی دا ولی سورتونه نه وې کنه مسله دا سورتونه و الله به ساتیا جگ جوړ به قولت وا پیغمبر او د برب الفلق فنا ولما فرب د سبا من شر ما خلق د شر د سنا چې الله پیدا کړی و من شر غاسق او د شر د تیرینا اذا وقبا کله چې خورش و من شر نفاثات بالعقد او د شر د پکو کون کو نه پغوټو کې و من شر حاسد اذا سرا د شر د کینه ګرنا کله چې کینه ښکارک کینه مکوي دا پښتنو کې مرز دی چې کینم د چا سوا غله دوا کوي نو چې تا غله دوا کوله نو طالب ملائک کوي شیخ غلام حبیب رحمه الله هغه به ویل په پاکو خلو باندې ځان ته دوا کوي نو طلباو په پښتنه وکړه ویل پاک خلې څه مطلب نو ویل رور مسلمان له دوا کوي کنه ملائک به تاسو لکای نو چې ته یو رور مبارک وي چې الله او بخا نو ملائک وي الله داغه مخ کې دا او بخا نو بخل په دوا کې
مکوا مومنان یادوا یوازې ځان ته ملګی کېږه چې بس ما وبخو ټول ګناونه وې د دې ګاونډیانو دا معاف کا او چې کم مرګره سنځدې ګرځي داغه دا وته وواک د کور والا دی یادوا خور ترور دی یادوا د دې د باندې حق دی نو په دې کې بابو خل نه کې او کینا مکوا کینا د انسان عمل بربادای صحابي رااله مجلس سرانه نه وته رسول الله ویل او دې سړی ته وګوره یا وې دا جنتی دی نو صحابي وې زو سکور ته لاړم او یو روایت کې د عبد الله بن سلام دی چې دا ودار علی مجلس لا نو صحابي وې کور ته لاړم اوسه درې شپې مې وسه وکړي وې د ما خصن مونږ باغم کا ما بم کا چې څنګه واپې لغم کول مام کول د سار جمع باغه کول ما سامل مې پکې ونی لیدو وی ما وته ویلا چې زه خو د سره غلیوم ستا عمل مې کتل د الله نبی چې دا جنتی ر جمل لسل راشد څه عمل کې هغه چې یاره ما خدا عمل ته ولي نا ویلا یو عمل لا پکشتا وې څه عمل دی وې زما پزړه کې رچا سکینه حسد نشته خو ول دا عمل رسولای کن د بلال د خپل کړپا د الله نبی د خپل ځان نه په جنت کې مخ کې محسوس کړه بلال راو غختل ویل کم عمل کې ویل دا الله نبی چې کله او د سوکما نو ډایرک پسې دوه رکعاته مونږ کو تحیت الوضو چې وته وای نو ویل د عمل د الله نبی زمنګ نه مخ کې کړای کنه نو عمل ته بس پک نه ګوري صحیح ده معمولی عملی خدای الله په دربار کې ډیر غټ زینیس قول توا پیغمبر بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس و پیغمبر پناه غواړم پر رب د خلکو ملک الناس و باچا د ځوانانو الہ الناس و معبود د بوډاګانو ناس ناس درې زلراو شیخ القرآن رحم الله وی درې حالات دي ای بنیادما وړو کې وی عمل لا ته محتاج نو تربیت وک چې غټ شولې عمل لا ته محتاج او چې بوډا شولې ګوره عمل لا ته محتاج نو په هر حال کې با د الله د عبادت نه روګردانی نه کې الله تبرجو کې من شر الوسواس الخناس شر د وسوسه چونکو نه چې پټې دن کې دي الذي هاغه دی وسوسه په صدور الناس چې وسوسه چې په سینو د خلکو کې من الجنه والناس یو ډول پیرانو نه بل د عام انسانانو نه واخر دعوانا دعا کوي درود شریف وي اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وبارك على محمد وعلى اله محمد يا ارحم الراحمين يا ذا العرش المجيد يا غفور يا قهار يا كفر مالك يوم الدين ذا العرش فاطر السماوات والارض بديع السماوات اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تجعل فتنه للقوم الظالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب الله زمونږ ګناهونه معاف کړه الله خیر خاتمه په ایمان کړه الله د جهنم د اور نه مساته الله د قبر د عذاب نه مساته دا کم ختم چې وشو یا الله په خپل دربار کې قبول او منظور کړه د مولانا محنت کړي الله په علم او عمل عمر کې برکت واچو کوم نارینه او زنانو دي شرکت کړي الله عمرونه عملونو کې برکتونه واچو یا الله زمونږ ناراضي شه د سراجي شه به ناراضه مشه یا الله موږ مجرمان یو یا الله ستاسو دربار ته ملاس نیولې دي ختم د قران او شمازیګری دي بوډاګان دي زنانه دي ماشومان دي علما دي طلبا دي بینوا مرسخته ویا الله ټول ګناهونه معاف کا یا کریم د قران او سنت مطابق ژوند زموږ د ټولو نصیب کا الله په دې قران کریم الله په دې زموږ استقامت نصیب کا الله چې څومره خلق راغله دي دلته نارینه زنانه داغه په زړه باندې څومره شرعي حاجتونه دي الله د خپل خزانونه ول پوره کا څومره بیماران دي الله شفای کامله عاجله نصیب کا الله چې څومره مړي شوی دي الله د دې علاقې زموږ د نور علاقې الله قبرونه د ټولو منور کا الله د جنت د باغچونه باغچې کا یا کریم یا رحیم ذاته زموږ د علما او طلبا او حفاظت وکا الله د داعیانو تبلیغیانو حفاظت وکا الله د مرکزونو جماعتونو حفاظت وکا الله د مدرسو حفاظت وکا الله زموږ د سپینګرو په عمرونو کې برکتونه واچو د ځوانانو د ایمان حفاظت وکا د ځوانانو یا الله زنانو الله د حیا او د فردي حفاظت وکا الله زمونږ په دې ملک اسلامي نظام قائم کا الله اسلامي نظام پکې قائم کا یا رحمان یا رحیم زمونږ مشران دیندار او صالح او نیکان کا یا کریم ذاته الله
الله چې څومره د تبلیغ جماعتونه دي په دې ملک کې دي بهر الله ته حافظ او ناصر شه څومره مجاهدین دي یا الله د اعلی کلمت الله د لپاره خدمت کوي الله ته حفاظت وکا یا الله حافظ او ناصر شه دغه د کورونو دغه د اولاد دغه د جیدادونو دغه د مالونو دغه د ایمانونو الله حفاظت وکا یا کریم یا رحیم ذات څومره شهدا درغلي دي الله شهادتونه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي الله یا کریم ذاته څومره جیلیان دي بل اسره نشته دي الله ته محتاج دي یا کریم یا رحیم د اختر د خوشحالي ورځ را روان دي الله خپل بچو خپل اولاد ته خپل مور او پلار ته الله په خیر او عافیت باندې را واپس کا یا الله د غیبونه بندوبست وکا یا الله کو مجرم کو غیر مجرمي الله د دې مشرانو په ځل باندې د رحم وبت وکا یا الله د جیلانو د غیبونه بندوبست وکا الله در اخلاصې دلو الله چلار الله دې ول وګوره یا کریم یا رحیم ذاته یا الله د جمعه آباد کا د دې د جمعه چې څنګه په درس باندې آبادو الله ظاهرا ولدا سي آباد کا الله د دې علاقې د دې کلی اتفاق او اتحاد نصیب کا الله سره زمونږ د اتفاقینو نو وساته الله د شرونو د فتنو موږ د ټول حفاظت وکا الله د کامل ایمان سم در اوغاړه د دنیا نه چې الله د کلمه په خله جاری کلا اله الا الله محمد رسول الله